أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. دا سورة الزخرف ده مکی سورت ده، یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی او د دې سورت د مخکینی سورت د سورت الشورى سره مناسبت دا دی چې د سورت الشورى کې مرکزی عنوان دا و چې تنفیذ د احکامو د الله تعالی احکام د الله تعالی کتاب دی حاکم شي. دا د مخکینی کتاب د مخکینی سورت الشورى عنوان. نو په دې صورت کې چې په دغه قرآن په حکیمیت باندې کم اعتراضات دي، کم سوالات دي د مشرکین او د ملحدینو د طرف نه د هغې جوابات ذکر کیږي. د دې صورت مرکزی عنوان همدا مضمون دی چې د مشرکینو هغه سوالات او اعتراضات چې په قرآن په حکیمیت باندې د قرآن په حق صداقت باندې بکیدل د هغې جوابونه د صورت کې ذکر کیږي. دا صورت چې کوم دی تقریبا په 3 حصو کې تقسیم دی. اولنۍ حصہ د 36 نمبر آیت پورې ده. په 36 نمبر آیت کې چې کوم سبقونه د هغې لنډه خلاصه ده چې په اول سر کې به ترغیب ذکر شي قرآن ته، چې قرآن څومره لوی مرتبه کتاب دی او د دې مضامین څومره یقیني او حقیقي دي او منل یې څومره ضروري دي او نه منلو کې څومره نقصانات دي. د هغې د قرآن په عظمت او د ترغیب باندې به تقریبا 9 دلایل ذکر شي. په 9 طریقو باندې به قرآن ته ترغیب ذکر شي. بیا به د هغې نه وروسته تخویف دنیاوي اخروي او زجر ذکر شي د هغه چا دپاره چې کوم مخالفین د قرآن دي. بیا به 4 دلایل عقلیه ذکر شي د الله تعالی په توحید او وحدانیت باندې. د هغې نه وروسته بیا زواجر او تخویفات ذکر کیږي د 36 نمبر آیت پورې. دا مختصره خلاصه شو. حامیم الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. دا حروف دې ته مقطعات ویل کېږي. د 29 سورتونو په سرونو کې ذکر شوي دي. مخکې نه بیا بس ذکر تیر شوی دی. والکتاب المبین، قسم مې دی په کتاب ښکاره باندې. مبین هغې ته ویل کېږي چې د هغې مضمون او مطلب بیخي واضح ښکاره وي. نو دې ځکه کې د قرآن مضامین واضح او ښکاره دي. خو کم مضامین واضح دي؟ هغه مضامین واضح دي چې د واعظ او نصیحت سره تعلق. د قرآن د واعظ او نصیحت چې کوم مضامین دي په دې طریقه باندې دي چې په دې کې به د الله تعالی احکام به ذکر شي، وحدانیت به ذکر شي په یو ښایسته انداز باندې، په دلایل عقلیه سره چې څوک یې نه ماني د هغې دپاره به واضح تخفیفات ذکر شي، د دنیا ویره، د آخرت، د قبر، او چې څوک یې مني د هغې دپاره بهترین بشارتونه خوشخبریانې ذکر شي. دا مضمون د قرآن بیخي واضح دی، بیخي اسان دی. د دغې مضمون تایید د قرآن د بل آیت نه هم کیږي چې الله تعالی فرمایي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. هغه ځکه کې هم دغه مسله ده چې قرآن موږ آسان کړی د خپل چا دپاره د نصیحت دپاره آسان کړی دی. نو دې ذکر کې د ملحدین یو سوال د هغې جواب په خپله باندې حل شو. ملحدین وایي چې قرآن کله واضح دی، مطلب یې ښکاره دی، نو بیا تاسو د احادیثو وضاحت ته ولې محتاج یئ او تاسو د نبي علیه السلام احادیث ولې منئ؟ نو منکرین حدیث چې کوم دي نو هغې په دې ځګین معنی د دې ځګین نه خبره راخلي چې والکتاب المبین، قسم دی په کتاب ښکاره باندې، مطلب یې واضح دی، تاسې په خپله منتشریات شروع کړئ او احادیث پکې مه منئ. دغه شان د کوم مسایل چې اجتهادي مسایل دي. اجتهادي مسائل هغه ته ویل کېږي چې کم کې قرآن او حدیث صراحتا حکم موجود نه دی، لکه کم چې جدید ماډرن مسائل پیدا کېږي د قیامت پورې. نو هغه مسائل یا هغه ځګینه چې کوم ځګین کې نصوص شته، قرآن او حدیث شته، لیکن هلته کې نصوص متعارض دي، د یو بل سره تعارض شته، هغه ځګینو کې بس چل کې کوم خبره براخلي هلته کې مطلب واضح نه دی. نو چې واضح نه دی نو هلته کې د مجتهدینو اجتهاد او اجتهادي اصول ته پکې ضرورت دی. نو دغه مسائل بس څوک حل کوي؟ دا مجتهدین حل کوي. مجتهدین هغه خلک دي چې تقریبا په 14 علومو کې مهارت لري. هغه خلک په دې زمانه کې د سر شته نه، خو البته د مجتهدین اصول موجود دي. نو هغه اصول نه عام کس چې کوم مسله راوباسره شي هغې ته مفتي ویل کېږي، هغې ته محقق ویل کېږي. دا خلک په دې زمانه کې شته. نو په دې ځای کې د ملحدین هغه سوال جواب هم د بش چې هغوی وایي اجتهاد ته ضرورت نشته، د چا مجتهد کېدو ته ضرورت نشته، یا حدیث ته ضرورت نشته، که منکرین حدیث څنګه وایي او بس قرآن دغه شان خبرې راغله نو دغه شان چې چا نه کم نشه راغېستلی. کومه خبره چې د قرآن واضح ده، د واضح او نصیحت په اعتبار سره واضح ده، د مسایلو د احکامو اجتهادي مسایلو په اعتبار سره کافي مشکله ده، د هغې لپاره خپل خلک د هغې بیا راوباسي.
انا جعلناه قرآنا عربيا یقینا من ګرځولې دی یا من نازل کړی دی قرآن لرا عربيا په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون دي ته تاسو عقل منش. جعلنا په معنا د انزلنا سره دی چې موږ نازل کړی دی، یا په معنا د ارسلنا سره دی چې موږ را لېږلی دی، یا د امام قرطبي رحمه الله را تحقیق مطابق سمیناه سره دی چې موږ نوم یې ښودلی دی کتاب لره قرآن په قرآن سره عربیا چې عربی کتاب دی. اوس دغه تشریحات د جعلنا هم په دې وجه باندې کوو. جعلنا په ډېرو معنو سره راځي، په معنا د را لېږلو، نوم یې ښودلو، دغه شان د کې نازلولو په معنا سره راځي، کله کله په معنا د پیدا کولو سره هم راځي. نو کم خلک چې قرآن ته مخلوق وایي لکه څنګه چې د خوارجو ډله وه، خوارجو ویل چې قرآن صفت د الله تعالی نه دی بلکې مخلوق دی. موږ وایو چې قرآن صفت د الله تعالی دی او صفت د الله تعالی مخلوق نه وي. نو په دې ځای کې هغوی وایي چې جعلنا په معنا د خلقنا سره دی، الله وایي چې موږ پیدا کړی دی. موږ وایو چې دا معنا دې ځای کې د سره نشته دی، جعلنا په معنا د نورو معنو سره دی، سمیناه په معنا سره راځي، انزلناه په معنا سره راځي، ارسلناه په معنا سره راځي، او دې ځای کې او د هغې وضاحتونه او تاییدات نورو نصوصو نشته دی. نو په دې وجه باندې جعلناه په معنا د خلقنا سره د سره سمون نه خوري. نو یہی معنی دا شو چې موږ را لېږلی دی قرآن لره، دې کتاب لره قرآن چې قرآن دی عربیا په عربی ژبه کې دی، یا دا چې موږ نازل کړی دی، یا دا چې موږ نوم یې ښودلی دی کتاب لره په قرآن سره چې عربی کې دی. لعلکم تعقلون دې دپاره تاسو عقلمند شئ. د دې اولنۍ مخاطبین عرب دي، قرآن په عربی کې دی، عربو ته الله تعالی خطاب کړی دی چې تاسو په دې خبره باندې پوه شئ، د کتاب په خبرو باندې پوه شئ، عقل ته پکې راشي. د دې تعقلون نو دا مسله معلومیږي چې اول خو د دې اولنۍ مخاطبین عرب دي، وروسته عجم دي. دې ځکه کې اولنی خطاب عربو ته دی. دویمه دا ده چې عقلمند سړی هله جوړېدی شي چې په آسماني کتابونو اسماني الهي احکامو باندې دی پوهېږي، په آسماني الهي دلایلو باندې پوهېږي، او د آسماني کتاب د رهنمایي نه بغیر چاته عقلمند ویل د بېوقوفتیا ده. عقلمند به هغه سړی چې په آسماني کتاب نه خپل هدایت او رهنمایي حاصله کړي او د هغې نه بعد د هغې په تقاضا باندې روان نو د عقلمند کېدی شي. او که د آسماني کتاب سره د فکر حرکات او عقیده محنت مکمل ټکراو لري، مخالفت لري، نو دا سړی د عقلمند بیا د سره کېدی نشي. دا مضمون بیخي ښکاره دی، په دې کې دلایل د ضرورت نشته، ځکه چې ځمکې او اسمانونو خالق مالک الله تعالی شو، چې هغه خالق الله شو، نو د هغې په نظام او په تربیت باندې هم الله ښه پوهېږي، که مخلوق ښه پوهېږي نو الله ښه پوهېږي، په دې خو هر څوک پوهېږي. لکه یو عام مصنوعاتو کې چې راواغلي په دنیایي کاریګرۍ کې هم چې کوم شی کمی کپنۍ جوړ کړی نو هغوی ته صحیح معلومات دي، هغوی د هغې سره رساله ورېږي چې رساله ورکوي د موبایل سره بل شي سره چې په دې طریقه باندې استعمالوي. نو چې دا دومره کائنات الله پیدا کړي، دومره لوی نظام یې پیدا کړی دی، او د هغه نظام د چلولو دپاره خپل قانون را لېږلی دی، او سړی وایي دا قانون د سره نه منم زه پکې بل جوړوم، نو ښکاره بېوقوفتیا ده، دې باندې هر څوک پوهېږي. وانه فی ام الکتاب، یقینا د قرآن په اصل د کتابونو کې دی. اصل په معنا د اصل سره راځي، دی لغوي معنا ده، او په معنا د مور سره هم راځي، هغه معنا د ذکر کې سمون نه خوري. اصل د کتابونو د لوح محفوظ دی. نو بیا معنا دا شوه چې دا قرآن په لوح محفوظ کې موجود دی. لدینا لعلی حکیم، زمون سره د اوچتې مرتبې او حکمت والا کتاب دی. دې ځکه نه پورې دا د قرآن تعریف او د هغې ترغیب شو چې قرآن څنګه کتاب دی، څه صفات لري. نو د 4 نمبر آیت پورې د دغې وضاحت وشو او د هغې دپاره خلاصه ذکر شو چې داسې دومره لوی مرتبې والا کتاب دی. عامو کتابونو باندې مه قیاس کوو، د عامو کتابونو په شان د سره نه دی. اوس چې دومره لوی مرتبې کتاب شو نو منل خو انتهایي ضروري دي، او په عمل کول به انتهایي ضروري دي، نه منل نقصان لري. لیکن دې ځکه کې مشرکانو به اعتراض کوو، مشرکانو به ویل چې دا کتاب څومره غټ شي موږ یې نه منو، چې کله موږ نه منو نو پکار ده چې الله یې نه نازلوي، ځکه چې زموږ نه دی خوښ کنه. دا د مشرکانو خبره وه. دې ځکه کې جواب ذکر کېږي، دغه مشرکانو جواب دی چې افنضرب عنکم الذکر، موږ به واړو ستاسو نه دا نصیحت صفحا په اړولو سره، دا قرآن موږ تاسو ته نه نازلوو، پرې به نازلول به بند کړو. ان کنتم قوما مسرفین، په دې وجه تاسو قوم یې نافرمانه یا قوم یې زیاتې کوونکي، د حد نه زیات تېرېدونکي، یعنی په دې وجه باندې موږ قرآن نازلول بندوو نه، چې تاسو یو زیاتې خور خلک یې نو بس تاسو ته کتاب نه دی پکار، نه
نو دې ځکه نه دا مسله معلومه شوله په حواله تفسیر باندې بالقرآن باندې چې کم خلک آسماني تعلیمات آسماني هدایت منیو که نه مني خو د هر داعي فریضه ده چې دا پیغام رسوي خلکو ته به وایي داسې به نه وایي چې دا خلک د سر د منلو والا نه دی او داسې دی دومره کوتاهیانې دي موږ خو پکې څه خیر د سره ونه لیدو ګستاخ دي داسې دي هغسې نه ته خپله غاړه ازاده کړه ته خپل پیغام ورسوه منل نه منل دوی پوه شي او د الله تعالی حساب ورسره پوه شي نو الله تعالی وایي افنضرب عنکم الذکر موږ به بند کړو ستاسو نه یا به واړو ستاسو نه الذکر نصیحت لره نصیحت نه مراد په اتفاق د مفسرینو باندې قرآن دی صفحا پاړولو سره ان کنتم قوما مسرفین په دې وجه باندې تاسې قوم یې نافرمانه قوم یې ذاتي کوونکي دې ته استفهام انکاریه وایي استفهام تپوس ته وایي او تپوس برای انکار یعنی دا خبر د سره نشي کېدی چې د دې ستاسو د بېوقوفتیا د ظلم په وجه باندې د ناروا په وجه باندې موږ کتاب نازلول بند داسې نه کړو نازلول ضروری دي چې کله نازل شي نو کم خلک چې بیا عمل کوي جنت ته لاړ شي او چې کم بیا عمل نه کوي نو په هغې باندې به حجت تمام شي جهنم ته به ورسېږي خو په نن بندولو کې په نه ویلو کې څه پیدا نشته نقصان شته وکم ارسلنا من نبي فی الاولین او ډېر موږ لېږلي دي د نبیانو نه په اولنو خلکو کې دا اوس دلیل نقلی دی په دې خبره باندې چې تاسو وایئ چې موږ قرآن نه مونو نو بس نه دی نازلېږي او ولې نازلېږي بیا نو دا خبره د ځکه پالتو ده چې ستاسو غونډه کې خلک مخکې ډېر تیر شوي دي او ډېر پیغمبران مخکې راغلي دي هغه کې هم دغه شان چلو چا به آسماني پیغمبر آسماني کتاب به چلاغه پیغمبر به راوړو چا به منو چا به نه مانو چې چا به نه مانو باقي به عذاب راغی چې چا به ومانو هغې ته به الله تعالی بشارتونه خوشخبریانې ورکړلې خو کتابونه بند شوي نه دي په دې وجه باندې دلته کې ګستاخ خلک موجود دي کتاب دې بند شي دا کار د مخکې نه دی شوی نو په دې ځکه کې یو په دې خبره باندې دلیل شو چې ستاسو دا کم بانه چې دا چې موږ یې نه منو نه دی نازلېږي دا بانه په ذل ده دویم تخویب ته یره ورکول دي چې ګورې دا هم یاد لرئ څنګه کار د مخکینو خلکو سره کړی دی هغه کارونه به ستاسو سره هم وشي نو وایي وکم ارسلنا او ډېر موږ لېږلي من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په اولنو خلکو کې یعنې مخکیني امتونه ته مراد دي الله وایي وما یأتیهم من نبیین نو راغلی هغوی ته هیڅ قسم پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر وو دوی په هغې پورې ټوکې کوونکي داسې پیغمبر تر اوسه پورې نه دی راغلی چې نافرمانو ګستاخانو د هغې پورې مذاق او ملنډې نه یې کړي لیکن د دې باوجود پیغمبر هم کار نه دی پرېښودلی او کتاب هم باقاعده نازل شوی دی د دوی په بېوقوفتیا په وجه باندې کتاب الله تعالی اوچت کړی نه دی الله وایي فاهلکنا نو موږ به هلاک اشد منهم بطشا ډېر زیات د دوی نه په حمله کې یا ډېر زیات د دوی نه په طاقت کې کم چې پکې زیات طاقت ور الله یې غوام ته اول هلاک ومضوا او تیر شوی دی مثال الاولی مثال د اولنو خلکو نو د دې مضمون ته اشاره ده چې موجوده خلک په دې باندې نازېږي چې موږ ترقي کړې ده موږ وسایل لرو خیارتیا لرو مخکینی خلک سادهګان او وسایل نه لرل هغه هلاک شوي دي عذابونو خراب کړي دي موږ خو د سره نشي موږ سره خو ډېر سره ځان بچ کولی شو نو الله تعالی خبرداری ورکړي چې دغه خبره چې خطا نشي نو موږ هلاک کړي دي ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې چې کوم ډېر طاقت ورو غم ته اول هلاک کړي هغه اول ختم کړي دي او ټول تاریخونه هم په دغه معنی گواه دي تربیت ابلیس کې امام ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دي چې شیطان طریقې کار دا دی چې اول انسان جاهل پاتې شي او چې کله انسان جاهل نشي په مسله باندې پوه شي نو شیطان به راضي بیا ورته وایي چې دا کار ساته لپاره وختي جایز دی په الحال جایز دی بیا خیر توبه وباسه وسې وکړه ګناه په الحال وکړه چې کله دنه وشول نو بیا به مایوسه کې چې اوس د بخلو زیاده به ورک شو اوس سم لړل شروع او چې کله وایي داسې کار کوي چې کله انسان ګناه کوي او ګناه مخې ته د الله تعالی تخفیفات مخې ته راشي چې ګوره دا کار مخکینی قومونو کې پلاني قوم کړی د سر وسره وشو او پلاني قومو کو هغه سر د سر عذاب پې راغی نو شیطان بل وسو سره واچي چې ګور خلکو باندې عذابونه راغلي خو د هغوی سره وسایل نو تجربې نه وي ځکه خراب شي په دې حوالې سره مفسرینو لیکلي دي چې کله د نوح علیه السلام طوفان تیر شو ډېر زمانه به خلکو ډېر احتیاط کوو په ګناهونو نه پرهیز کوو د الله تعالی د احکامو به ډېر خیال ساتو چې ګورې د نوح علیه السلام طوفان ګورې قصه مخې ته ده چې داسې کار زموږ سره ونه شي و شیطان راغی د خلکو د خطا کولو دپاره خلکو ته ویل چې ګورې سادهګانو د نوح علیه السلام د واقع نه مه یېرېږئ نوح علیه السلام قوم ځکه هلاک شو چې هغوی کورونه راوړي په جوړو کې ساز کړي په جوړو کې چې اوبه راشي خامخا به ډوبېږي نو ول تاسو د کورونو د غرونو سرونو ته وخېژوئ او چې څه ناجایز نو راټینګئ کوي او چې تاسو اوبه ډوب پرېږدئ ذمهوار خلکو کورونه بره وخېژول غرونو سرونو ته وختل هلته یې خپلې نافرمانۍ رابرسېره کړه خپلو پیغمبرانو سره دښمنۍ راواغېستې سخت ډاډه شو الله تعالی به دوی باندې تیزې هواګانې راواغېستې ریحا صرصرا تیزې هواګانې پرې رالې چې تقریبا 8 ورځې په دوی باندې جاري وي او د دوی نیس نابود کړل او چتول د مخامخ غرونو څخه بیا ویشتل او ریزه بیا اچول
بیا یو زمانه خلکو سخت احتیاط کوي خو چې دغه زمانه تیر شوله شیطان بیا راغی شیطان خلکو ته ویل دغه خلکو انجینرینګ معلومات نه لرل خطا شوي غرونو د خطرې نو هواګانو به نه اوچتول اوس داسې کار وکړي دا غرونه وتراشي دننه پکې ننوځي کوټې پکې جوړې کړي د عادیانو سمودیانو په شان او بیا چې کر دننه ورننوتلی بس بیا نافرماني را برسېره کوي چې څه مخې ته راځي ناکام پکې مه کوئ پیغمبرانو پکې مه منئ تاسو بیا هوا اوچت کي یعنې به تاسو اوبه راشي بس عادیانو سمودیانو تراشل شروع او دا خلک مضبوطه مو دوی دننه غرونو ته ننوتل چې ننوتل او نافرمانۍ انتها تمامه شوله نو جبرائیل علیه السلام راغی په دوی باندې یو تیز هیبتي اواز یې وکړ چې دوی نه سکور را پرېوتل زړونه د هیبت نه وچاودل او ټول مړه شو نو دې ځکه کې الله تعالی دغه شیطاني دوکه چې کومه ده د هغې د دفع کولو دپاره الله وایي چې موږ هلاک کړو اشد منهم بطشا هغه چې ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې هغه ته اولنی هلاک شو نو خلاصې دا شوه چې تاسو به ډاډه کېږئ نه په دې خبره باندې چې موږ څه پیدا کړي دي او تېر شوی دی مثال دا ولنو خلکو دغسې به تاسو سره وایي هم کېږي